بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ګرانو کتونکو. لکه څنګه چې تاسو ته به معلومه وي چې د عوامي نېشنل پارټۍ تحصیلي بریکوټ د میر د پاره ټیکټ چې کوم دی هغه فضلي اکبر خان ته میلاو شوی دی. دا ټایم مونږ د فضلي اکبر خان په حجره کې ولاړ یو او کم چې د تحصیلي بریکوټ چې کم کارکونان دي د هغوی سره به خبرې اترې کوو چې فضلي اکبر خان ته ټیکټ میلاو شوی دی، څومره هغوی د دې فیصلې نه چې کوم دی مطمئن دي او څومره خوشحاله دي. نو ان شاء الله دا زما یقین دی په خپل تقریر کې مو سمو وي چې فضلي اکبر خان به شانته امیدوار بل نشي، لکه څنګه چې لاټین به ګټو فضلي اکبر خان به ګټو او زما دا یقین دی چې د فضلي اکبر خان په تیر شوي وخت کوم کارونه کړي دغه بل چا نه دی کړي. دا خبره وکړم چې فضلي اکبر خان جی ته چې کله نه ټیکټ میلاو شوی دی تاسو لیدلی دي، هغه په خپله یو داسې انسان دی چې یوازې زموږ پارټي خو د کور په کور او چې په کم کلي کې دا هغه خو سره بالکل په نره ولاړه دی، خو ماشاءالله هغه داسې کینډیډیټ دی چې کله نه دا اناونسمنټ شوی دی د عام عوام چې کم دي کم سایلنټ وو چې ورته مونږ وایو هغو کې زموږ سره چې دی نو نیم په نیمه خلک رابطه کوي، ډېر زیات پرې خوشحاله دي. بل هغه چې کم خدمات دی هغه یوازې بریکوټ یونین کونسل کې که تېر شوی تحصیل کونسلر ممبر و، خو هغه د پوره تحصیل لپاره کار کړی دی، که هغه په ټرانسفارمر دی که هر څه دي. نو انشاءالله چې دا به زموږ په خانجي په دې فیصله دونه مطمئنه یو چې د وس نه وایو چې انشاءالله چې دا ګټه به زمونږ وي او کوو به که خیر مونږ خو به ذاتي خود ډېر مطمئن یو او زه چې کوم ګورم له هغه صرف ټیکټ میلاو شوی دی او عامو خلکو تاثر دا دی که د هرې پارټۍ سره دی نو هغه مونږ ته د مخکې نه په اډوانس کې مبارکي درکوي چې انشاءالله تاسو ګټلې ده او که زمونږ د هرې پارټۍ سره تعلق دی خو اوټ به انشاءالله فضل اکبر خان جي د هغه په خدماتو باندې هغه پارټي په دې کې نه ده کړې، انشاءالله دا ټول کلی په هغه باندې متفق ده، انشاءالله تحصیل به ولې په نره باندې اوټ ورکوي. زمونږ صوبایي صدر چې کومه فیصله کړې ده او د تحصیل بریکوټ عوامو بالکل دا منشا وه چې نه دا ټیکټ فضلي اکبر وکړي، موږ پرې ډېر زیات خوشحاله او انشاءالله چې زموږ د تحصیل میر به مخکې وو بیا به هم انشاءالله دی. زه خو د پارلماني بورډ د صدر صاحب ایمل خان شکریه ادا کوو چې تحصیل بریکوټ داسې خدایي خدمتګار ورکړی چې د خدمات د چا نه پټ نه دي، انشاءالله دا به ګټو کړي او لاټین به خلک ټول ووټ ورکړي انشاءالله. لاټین ډېره مننه دي. زموږ صوبایي کابینټ کوم فیصله کړې ده فضلي اکبر په حق کې ډېر زبردست فیصله کړې ده او موږ ټول تحصیلي بریکوټ کابینه سره هغه پارلماني بورډ ته مبارکي ورکوو چې موږ له دا یو حق راغو او فضلي اکبر مخکې هم چې د خدمت کړی ناظم پاتې شوی دی او دې پر انشاءالله خبرپور پارټۍ له به چې دا دغه وړو که خیر. فضل اکبر خان زموږ په تحصیل بریکوټ کې یو داسې انسان دی چې د په شان موږ په ثابت تحصیل بریکوټ کې موږ ته داسې بل یو کینډیډیټ نشي میلاوېدی دی چې څومره خدمتونه کوي او د پارټۍ څومره خدمات دي او څومره منډه کوي، نو د هغه په شان سړی زموږ په پارټۍ په دې پوره تحصیل بریکوټ کې موږ ته نه میلاوېدی. نو زما خیال دی چې هغه لوی لکه وړوکی د فضل اکبر خان به خوښوي، د هغې وجه دا ده چې دا سوچ ټیک دی پارټي په خپل یو خبره ده خو دی کوم یو خدمتګار سړی دی، خدمت کوي او زمونږ د مخې بلکې مونږ هم د عامو خلکو چې کوم خدمت نه کړي. زه په خپل یو سماجي کارکون یم نو مونږ هم لکه ډېر خلک راځي کارونه خدمتونه له نو دغه شان چې کوم دی فضل اکبر خان هم د عامو خلکو چې کوم دی چاته دا نه دی ویلي چېرته زما د پارټۍ یا ته زما د پارټۍ نه. جی ګرانو کتونکو تاسو وکته چې د عوامي نېشنل پارټۍ د تحصیلي بریکوټ دپاره چې فضلي اکبر خان ته کوم ټیکټ میلاو شوی دی، د عوامي نېشنل پارټۍ چې کوم کارکونان دي هغوی د هغوی په دیره کې نن یو میټینګ و او موږ د هغوی خیالات چې کوم دی هغه ستاسو سره شریک کړو چې دغه کارکونان د فضلي اکبر خان ته په ټیکټ میلاوېدو باندې انتهایي خوشحاله دي او د پارلماني بورډ چې کومه فیصله راغلې ده د هغې نه د پوره حده پورې چې کوم دی هغوی مطمئنه دي او په دغه باندې د خوشحالۍ څرګندونه کړې ده. تر یو بل پروګرام پورې خپل کوربه مظفر شاه بچا له اجازت ورکوي. د تل پاتې خدای په امان.